دلته مور له بچی راشي وای مور مال ډوډۍ مور ورته وایي تاسو دا حالتونه ولیدل کلی ته به یو ډاټسن راشي اب ما ټول مالداران اوس یا غریبانان پکې پاتې او کونډې پکې د چایا دي زوام قربان پیسې والا خیر دی خو یو تروړه په سر کېده وای زروستو په دې کور کې یو کونډه ناسته ده او د هغې د سر سورې نشته هغې له به په دې لینډ کې څوک ودرېږي چې دا تروړه وله زه اوسم نو ماښام هغې ته بچي جاړي او تا تروړي وړي ټولې د کور پر له باندې کړي دي او هغې ته بچي وي ماله ډوډۍ مور یې غولۍ مور بچو ته دا ویلی شي چې نن صبر وکړئ نن ډوډۍ مه خورئ په دې کې صبر کېږي صادر ما غوندئ ای به شپه به په یخنۍ تېره شي خو دا کېږي چې نن ډوډۍ مه خوره ای به نن شپه په ناره تېره نو بچی کونډې مور ته لګیا دی مورې ډوډۍ مور ورته ډېر ټیم پس جواب ورکړي بچیا ته خفه کېږه ما او زه کونډی ما زه وتې نه شومه په لینډ کې ولاړه وې او وړه شته دی نه ای به بچیا که ستاسو پلار وې نو تاسو به وږې شپه نه تېروله اسې دا حالت زمونږ په کلو کې شروع دی تاسو لږ د دې غور کړی دی حدیث مبارک کې راځي و یو بنده به د الله مخې ته بل بنده اونیسي نیسي به اونیسي وی به یا الله د ده کره د ضرورت نه سیوا او زما حاجت او د مال نه ورا کړي ستا کره چې پنځه تروړي دي او د هغې کره ماښام له نشته دی دا ګاونډي به دې نیسي دا کونډه به دې د لاس نه نیسي او د الله دربار ته به دې حاضر دا د دې وخت رویه وه غریبانانو سره په دې موقع دا رویه پکار وه د کونډو سره دا رویه پکار ده او مونږ ټول جماعت کې دعاګانې کوو من لا یرحم لا الله پاک رحم نه کوي په هغه چا چې هغه په مخلوق رحم نه کوي چې څو دا مالدارانو دې بیپاریانو دې تاجرانو په دې غریبانانو رحم نه دی کړی الله وایي زه رحم نه کوم الله به رحم کوم چې تاسو رحم دا مونږ کم حالت ته پاتې شولو د غریبانانو د عزت سوداګانې شروع کړي دي کونډې مو وجړولې ماشومان مو وجړول